موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر او د مقابله شو د فرعون لعین سره. فرعون بادشاہ دی او داسې بادشاہ دی چې 400 کاله بادشاہي وه، 400 کاله، او په 400 کاله کې چرته په سر کې هم نو درد شوی. اندازه وکړئ چې هغه به اسمان سره خبرې نه کوي نو څوک به کوي. موسی علیہ السلام ته الله ووی چې ورشه فرعون ته د هغه سرکشي د حد نه واوړېده. موسی علیہ السلام ورته څه چې پروردګاره خو ډېر لوی جابر او ظالم دی، فوج ور سره دی، پولیس ور سره دی، بارډر ور سره دی، ملیشه ور سره ده، توپې ور سره دي او ټینکونه ور سره دي. ای الله حکم منم خو ژبه مې صفا نه ده. ما سره یو بل معاون پکار دی چې زما ترجماني کوي. الله ورته وی معاون به در سره وي هارون وزیرا. هارون وزیرا، هارون علیہ السلام چې ستا ورور دی دا به دې ترجمان وي. دوه په دوه ور روان شو. هیڅ نشته، دا ټوپکې نشته، کلاشنکوپ نشته. دا تاسو چې دلته نیغ نیغ ګرځوئ را ګرځوئ د جمرود په بازار کې ما ته ډېر افسوس وشي زه چې تاسو سره دا وسلې ګورم دا چېرې د تورې په کار کې په کار نه راځي. چېرې دلته تکړه یې نه ګڼو. لکه ما څه ویلي دي ظالما، ما څه کړي دي. او که وخت راغی بیا به درته ووایم. د سن 65 په جنگ کې ما جلسه وکړه او ورته مې وی چې خپې ټینګې لګوئ مرګ یو ځل دی ومړه کېږو به. چې د شپې په لنډی بم وغورځېدو یو غړمب شو. په سبا مې چې کتو دارو دپاره سړی مې په ښار کې نه لیدو. دارو له 4 ورځې پس مې یو شیخ ولیدو، ورته مې وی چې کدھر گیا ہے، کدھر گیا ہے؟ ویل سوات. مالے سوات اچ کے کرنے ویلے تھے چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے چاٹیاں وی چاٹا راوری. تاسو خیال راغی دا ټول سیزونه د موقع په وخت کې خوند کوي. بې موقع ملا تړلی او بللی او دا مرداري چې اوس راوتې ده بې موقع خوند نه کوي. دا دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله، ته زما کلی ډزوه او زه ستا کلی ډزوه. دا دې دپاره دي چې 2 سرحد دي، یو دا دی او یو دا دی. یو د انډیا سرحد دی او یو د روس سرحد دی. دا دې دپاره دي. دا ما او تا ویشتو دپاره نه دي چې ته زما بچي وله زه ستا بچي وله، ته ما وله زه تا وله. واده راغی او په واده کې صاحب برر د زرګونو روپو کارتوس په واده کې والوزوي. په دې مسله پوهیږئ؟ په دې پوهی؟
پدې خو پوهې چې راشه چې صاحب داونه به مې نه وبوسې داونه به مې نه وبوسې پدې خو پوهې پدې پوهې چې په واده کې یا بلا ضرورته د یو کارتوس د 2 روپو خلاص کړو د قیامت په ورځ به ته د شیطان په صف کې ولاړې یو کارتوس ځکه چې بلا منشي کارتوس الوزول دا اسراف ته او اسراف کوونکی به فی الدرک الاسفل من النار پالان دی تاقچه د جهنم کې پروت دا خبره مې لوړګي کې کړې وه چې دا باتای د غوږ نه وباسه چې ستا د ټول عمر دلته په مردارو کې تیري ټول عمر ستا کور دی د ویسیارو ناټک او ډمخانه جوړی ته دې د شرابو سپلایګرې او ته دې د هیروین سپلایګرې او د مرګ نه وروسته به دې شیخ ګل صاحب او صدیق باچا ستا جنازه وکړي پټې شو چې جنت ته که د جنت په سترګو ولیدو په دې عمل په دې جنازه دا ګیره به د سپي په کونه وله قرآن ویلی دي دا زما خبره نه ده خو دا خبرې درته کوم ځکه چې د قبایلو نوم بد واورم په خدای قسم پې خفه کېږم ځکه چې زه قبایلي یم زه پې خفه کېږم که دا واورم چې قبایلو پلانې ورانې وکړو نو زما سترګې په پېښور کې ټیزه نه شي زه پې وشرمېږم اوس بیا خبره ده چې دا جرت څوک ونه کړی شي چې ما ته مخامخ ووایي چې تمہارے قبائلی ایسے ہیں لیکن زه خو پې وشرمېږم که دا قرآن ویلی دی الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الف لام میم احسب الناس خلق دا گمان کوي ان يتركوا چې دوی به خلاص شي ان يقولوا آمنا خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی په دې ټکي به ته خلاص شي چې ما ایمان راوړی دی ستا بیړی به په ګرداب کې ګیره نه وي ستا د لستوړو نه به په میدان کې ګولی وتې نه وي په تا به آسماني آفتونو امتحانګاه نه جوړ شوی ته به په دې ټکي خلاص شي چې ما ایمان راوړی یا خدای غفور دے قرآن ویلی دی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسانت سشی پا غرور کی واچولے چا اللہ کریم دے سب پا غرور کی واچولے تا داغ دا قہر او دا غضب آوازونا ندی آوری دی وګورئ په پاکستان کې د چا دا خوب هم نه و لیدلی چې صدر ایوب بم خدای رانیسي لیدلی و چا خبره کوئ ستاسو صدر ایوب هیر دی مونږه د مومندانو وروڼه په قبر کې یو مومن نه ملیکو تپوس وکړو من ربک هغه ورته جوکا غولې څه رب رب کې یو کپ مړی به نه چرته وږی ما پرونی کیسې د هېرې شوې نه معاملې دي صدر ایوب عائلي قوانین جوړ کړي دا علماو ته پته ده عائلي قوانین کې یو شق داو چې ښځه به راپاسي او میړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاقي طلاق مې کړې ځه و بیړه دې غرکشه اوس دا به څه کېږي
علما ورپسې شو چې بیختی وزه په دې قانون. اوس مونږ زاړه یو ګیرې مم پریښي دي د سوټامیرو زمانه ده که زمونږ دا زړې چرته په ځوان مینې شي او راته وایي چې یو دوه درې شیخ صاحب طلاق مې کړې زه دا بل میړه کوم بیا به مونږ څه کوو پې ونښتو چې پې ونښتو لاړو انجام یې وګورئ نیست و نابود شو نام و نشان ورک شو. یحیی خان ورپسې راغی د یحیی خان په دور کې د شرابو سیندونه روان شو په ملک. ما تقریر وکړو چې د جشن پاکستان په شپه د صدر په کلب کې پاگل ډانس روان شو په ملک. ما تقریر وکړو چې د جشن پاکستان په شپه د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي او دا د انګریزانو د پرکټو د ښځو پرتوګونه یو بلې سره بدل شي. راشئ د صدر کلب کې اطلاع اوس هم وګورئ چې د شپې پکې پاگل ډانس کیږي باته یې مړې شي ته زما ښځه رانیسه او زه ستا ښځه رانیسم. ولې تاسو نه وینئ په صدر روډ راشئ وګورئ دا رړی ګډې ماسخوتن موټر والا او د صدر په سرکونو چکر وه هر قسم ګډه ملاویږي پکې راشئ دا د پټې خبرې نه دي هر قسم ګډه. ما ته یو افسر وویل تا او مونږ کې څه فرق دی؟ مال ما او تا کې ویل مال هېڅ یو فرق دی ستام دوه سترګې زمام دوه سترګې ستا یو سر زما یو سر ستا دوه خپې زما دوه خپې ستا یو خوله زما یو خوله ستا یو ښځه زما یو ښځه فرق ما او تا کې نشته. ویل نو یو فرق څه دی؟ مال یو فرق دا دی چې ښځه ستام یوه ده او زمام یوه ده زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی. تاسو خیال راغی قرآن حفاظت له به پیریان نه راځي نه به ملایکې راځي نه به دیوان راځي. قرآن ستاسو کتاب دی. ستاسو دی که نه دی؟ د چا دی؟ تاسو کتاب دی دا علما دي دوی زده کړی دی تاسو ته به یې وایي. قرآن ویلی دي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن ویلی وقرنا اے پیغمبر دے خلقو ته ووایه چې ښځې په کورونو کې کښېنوئ خبردار چې ښځه د کور نه بهر ولځي او که ووته مړي ژوندي ته اسپتال ډاکټر ته ووته نو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبره که ضرورت د پاره ښځه ووته نو ښځو ته ووایه چې ټیټ به لاندې ګورې او روانه به پاس به نه ګورې چې پردی سړي باندې دې سترګې ونه لګي. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سړو ته م ووایه چې ښځې وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ. د باړې دکانداران به سترګې ښکته کړي چې ښځې وله ورشي. اوس خو تاسو هم رشوت درکوي دې میدان کې درته مارکیټ جوړوي څه پې خوشحال یې او خدای دې
پر باندې شمس خوای دې تخت و بخت برقرار لاره دلته به هم درته د ښځو ډیپو جوړ شي. اوس نه هم درخواستونه ورکړي دي چې دوانه به مې نه وباسې دوکان نه به مې نه وباسې. اوس نه ورکړي. قرآن دی د چا د کور شی نه دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ښځې به مښکته ګورئ او سړي به مښکته ګورئ. دا زما د کور شی نه. یو خبره مې کړې وه په ښار کې په دې ټولو تیاره راغلی و ماله چل راځي. ښځې بندول ماله چل راځي. اعلان به وکم چې ښځې کومې چې د کوره وځي دا خرې دي هر خر چې ونیوه تپوس به ترې نه کوم. اخبارونو کې ښځې راپسې شوې. ښځو بیانونه ورکه چې بجلیګر مولا شریفو ښځو بې عزتي کړې ده. د شریفو ښځو بې عزتي کړې. بیا مې دا وویل چې 9 کروڑه پاکستان دی چې د 2 کروڑه لال کړي نه او دا 7 کروڑه د سړي زامن شو نو په مخ مې توکا. بجلیګر مولا پتو پولا اسلام خبرې کوا د حیا او د غیرت خبرې کوا. بجلیګر پټو کې نه دي. او زمونږ ملک داسې هم دی چې دغه خدای غفور رحیم یا پلانی پیر زه مرید ما هغه پیر بچی دی ما خلاصوي. دی خو وګورئ یو مشهوره قصه ده. یعنی مونږ پیسو دپاره هر څه هر څه کړي. په خدای قسم که پیسو دا د سود د زکات پیسې دي دا د پاکستان وزیرانې ګرځئ مونږ وانه غستې. خالص سود دی. غل دی نامه یې پې د حلوا ایښې ده. غل دی غل نامه یې پې د حلوا ایښې. نو غل حلوا کېږي که ډېرې کاشوغې ورته راوړې خو غل دي که که په میز کورسۍ کېدي غل دي. غل نه حلوا کېږي. عزیزانو مونږ تباه یو. دوی د خپلو مفادو دپاره قصې جوړې کړي. په جلسو کې وي په تقریرونو کې یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار. لاس په لاس به ګرځېده دوی سره دواړه خلقې وي دیدن ته امیدوار. یو ورځې پیر صاحب ووتو د کوره راشه راشه نن د رب کارونه ګوره. دا لږ کم بخت یې مړ کو خبر لاړو لویه پیره کار دې خړ شو. چې لوی پیر راغی ودرېده د یار سر ته په افسوس او په ارمان ود بهر ته. دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله. پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لورې لاړې. بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. بوډۍ ویلې زړه مې کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي. بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو. چې د اووم اسمان د پاسه او کاته نه عزرائیل د ده په وړاندې تېرېده نه. بیا لوی پیر ویل عزرائیل ته ودرېږه سوال جواب در سره کومه مه یېرېږه.
اسرائیل ویل زداسی یلک نیما زپزور کی هم دتان نازک نیما بیا لوی پیر ویل دا لاس کی هم ستاس دی اسرائیل ویل دا روحونا ټول پرات دی نو بیا لوی پیر ویل غز روح زما دی یار تی مال راکا نو روحونا پتا دیتے نا جدا کا اسرائیل ویل روح کل در کوم تالا دوبارا پا ما حکم شوه دے د کردگارا بیا لوی پیر ویلی تولی کوي شور اوس د تازینه به واخلم په زور نو لوی پیر می ورته واچولو لاس یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص اسرائیل الته د غم په جړه سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو نو پاک اکبر ویلی یو روح بدی ورکڑیو چی د اوم اسمان د پاس راغستڑیو ورشا ورتوایا چی اغا روح دی د خپل یار تی نه جدا کا نو روحونا مالا بیا پا بیر تراکا بیا لوی پیر ویل دا خو نشتا پا پختو کے ما پوری بخلق خاندی پا کوسو کے تا با دی عقلو منی اندازہ کوئے دی خیٹی حرامی شی دا پارا مونگ تبائی دا دین پرانگ کے مونگ کم فرادونا و دوکے دی خیٹی دا پارا جوڑ کری دا دین پرانگ دا دنیا پرانگ خو پریدا کنا اخو دی نو بیالوی پیر ویل دا خو نشتا پا پختو کے ما پورے بخلق خاندی پا کوسو کی سوک تا پا تختہ سوک جنازہ سوک پا کفن کے ہم واڑا رب جوندی کڑ پا یو دم کے پچا غم غجا غوغا پچا خنداش وا حبیب گلہ پچا لم کے دے سوداش اندازہ ہو کے روحو نراوال واتا او مڑی پا تختاو جنازہ کے پراتو اگی کے ننواتو ای بیارا جوندی پا بنگلہ رحمان بابا ہوئی چھے انسانیت خو پا دولت نشی رحمانا انسانیت خو پا دولت نشی رحمانا کب بت سلزل دسروشی انسان دے بت دسرو زرو یو مولے دے انسان دے یا اگر کہ انسانیت راتلیش یو مولے دے نو انسانیت پا دولت نہ دے انسانیت دا خدای پا بندگای دے انسانیت دا جناب محمد رسول اللہ پا اتباع دے دولت سے ستاسو دے ملکی ہو ما تیوے چھے یارے جزی اولک سرا بے جوڑا ونکے لگا وندے چلک ستے واخلے نیمے توشی و نیمے ملزہ مالا دمرا لوی دولت خدای را کرے دے مالا دمرا لوی دولت خدای را کرے دے چی پا خدای قسم چی دا سی پا کروڑ بادشاہی ورنکم یو بادشاہ دے یو فقیر تے ہوئی چی زخپل نیمہ بادشاہی در کوم آغا زن عالم بادشاہی وی نا عالم وی ولی نا لے خلق بادشاہیو پس مڑکی گئے تے نا لے نا والزکہ نا عالم چی چوچت رے سنجری روخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود حوث ملک سنجرم اے بادشاہ کستاد بادشاہ حوث بمی پزڑ کیوی نو دا توری چترائی غندی میں مختور شا او دا بادشاہ حوث میں ولی نشتا پڑکی زانگا کے آفتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم
وې زه چې د نیمې شپې په بادشاه خدای خبر کړی ما والله ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو وربشې م وانلمه. د نیمې شپې بادشاهي څه ده؟ الله والا نیکان بزرگان دوی سے شپه چې تیره شي په دې اخره حصه شپه کې الله ما یلیق بشانه د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې ټولې پردې لرې کا او الله په خپل آواز کوي چې دغه وخت کې څوک شته چې څه وغواړي او زه یې ورکړم. نا بزرگ ورته زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شبا ما ملک نیم روز به یک جولم خرم. د نیمې شپې په بادشاه چې خدای خبر کړی ما والله که ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو کنجه کم والمه. زما عزیزانو خبره د نیمې شپې د بادشاهۍ کوه، خبره په دې کوه چې ډانګ دې په اوږئ او در په در ګرځئ او د خدای د دین خدمت کوئ، د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکوئ. در په در خاورې په سر ګرځئ. پردو جومات دا تبلیغي جومات والا چې دي دا واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ او بیا یې واورئ. د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې و هغه دې وخت کې دې یو ډلې راټینګ کړی دی چې تبلیغي جومات والا دا واورئ. تبلیغي جومات کاروان دی، د دین کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي خو د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوستلی. دغه وګورئ روټۍ خپله، بستره خپله، په ځمکه ستا، جامې خپله وینځه، کټوۍ خپله پخوه او ستا په جومات کې د خدای د دین دعوت ته خو وایه چې څوک به داسې وکړي؟ ما بوزې روټۍ، چرګان، ګډان، خوراک، بستره، پالنګ، پلانې ډینګړې قربانېږه د دغه تبلیغ نه. په بانګې دوال ووایم چې یو ډله دا ده اوزګار وخت درته ملاویږي، حلال رزق ګټلو کوشش کوئ، د حلال رزق او فالتو وخت دغه ډله کې ورکئ. تیرا ته تللی وم پیروز خیلو اجتماع ته، دعا وشوه چې را روان شم چې ګورم دا اپریدي دي، بسترې په اوږه دي، هلکان، زلمي، بوډاګان کوتکې ورسره دي. اجتماع نه دوستانو دلې کېنو، دوستانو د اپریدي سپینګیری مهذب لفظ ویل دا چرته عقل مني؟ زمونږ د سپینګیرو اپریدو خو وده تو پادې مونږ سپینګیري دا وده تو دې مور هغه داسې هغه سپینګیري د دې اجتماعګانو د برکته دوستانو الله والو پلانې ده او خال مې د کونډې په مخ ولید پیغله دې خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه خال مې د کونډې په مخ ولید جونه دې خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه. تیراوال اپریدي او دا بیا بسترې یو ته ودرېدم داسې مالکه څه کوئ؟ وایي چې الله را باندې رحم وکړه سیروزې له روان یو، الله را باندې رحم وکړه سیروزې له روان. بوډاګان تاسو څه کوئ؟ شیمو چیلا ور کړې ده 40 لیر زله روان. دا د تیراوالو، دا د باړېوالو، دا د تیرا د منځ د خلکو دا ټکی یاد لرئ چې اپریدي مې سیروزو له
بسترې په اوږه ولیده ما مولانا الیاسا الله دې قبر د جنت ټوکړه کا وستا په قبر کروڑونه رحمتونه وورېږه وستا قبر روضة من ریاض الجنه شه ورشه روس په روس له چې دا ډله په کم چل تلې ده او روسیان په کم چل مسلمانان کړي دي والله که د چا هغه مور وکړي راشئ پروسه کال خبره درته کوم د چین وفد راغلی و د چین حج ته تلي بیا حج نه په دی راغله مدرسې ته یو پکې امام ما ته وایي عربي کې چې مرقات علمه د مشکات شریف شرح چرته به میلاو شي نو ما ورته ویل دلته ډېر دي مال ما تفعلو بالمرقات په مرقات څه کوي ما ته وایي چې انا ادرس المشکات فی الپیکینگ زه د مشکات درس ورکوم په پیکینگ کې اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چې درس نه اوزګار شم بیا د تبلیغ په کار کې مشغول یم 10,000 چینیان مې مسلمانان کړي په امریکا کې دا امریکې نن چې زمونږ ماما راغلی جیمی کارټر ټول پاکستان ورته سټانټو دی احمد او صاحبه ته دلته وایي امریکې څه در راغلی که څه د مور میړم راغلی دی بې خموزه خو راغلی د خره زوی دی دغه یو حال دی په پېښور کې صاحبه لارې بند دي غوبل دی امریکې نائب دا پخوانی صدر راغلی دې امریکې نه چې تاسو لاس نه یې اغستی او ستا دا پاکستان د اور تنور نشو په دې مخ مې توکه که امریکې ته خو ماما کې خو دا پاکستان به دې داسې تباه کېږي لکه ډاکه چې تباه شوه ډاکه د قهر په لپیټ کې وه او امریکې اعلان وکړو چې 7واں بیړه در روانه ده د خدای کور د ریګن وران کا 7واں بیړه تر نن را رسېدلې او ډاکې ځان لبل حکومت هم جوړ دغسې که په دا اور کې مونږ ګیر شو دا ستاسو په سر چې ولاړ دی په دې اور کې او دې اور مونږ راولي وو د ده بیړه چې را رسي زمونږ بیړه به تباهي که دا اور په دې غره راواوړې د ټینګولی شئ ټینګېږي دی په تشو دواګانو نه کېږي انشاءالله تعالی خو ډېر ښه شی دی خو یو سړی منډۍ ته روان و چا ورته ویل چېرته ځې ویل 80 روپۍ را سره دي خره لمه منډۍ کې جمعې ورځ ده ویل انشاءالله ورسره وایه هغه ورته ویل دې کې د انشاءالله څه کار دی خو 80 روپۍ را سره دي او لاړ به شم خر به والم ویل ښه خو چې منډۍ ته تللی دی چاته جیب والی دی چې خر یې خوښ شوی دی چې جیب کې ګوري پیسې نشته واپس راغی سړي ته وایي یار انشاءالله چې تا نه لاړم انشاءالله چې منډۍ ته ورسېدم انشاءالله خر مې خوښ شو انشاءالله چې په جیب کې مې وکته انشاءالله پیسې نه وي هغه بچی که ډېر انشاءالله ګانې وی خبره لاړه نو انشاءالله خو ډېر ښه شی دی خو تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي زه تسبیح دشمن نه یم ښه تاسو نه لوی را سره دي دا شیخان دي دا کله تسبیح به دي تسبیح په آرام کښېنه تسبیح ما سره هم شته خو د تسبیح خپل وخت
پیغمبر با چې میدان ته راووتو نو مونځ به هم قضا کړو. کړی که نه یې کړی؟ میدان ته راووتو مونځ به قضا شو. شپه به یې شوګیر کړې وه، د سبا مونځ به ترې قضا شو. میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو بارانونه دي. اسمان ته یې وکته چې خدایا که ته غواړې چې د ځمکې په سر دې ستا نامې اخیستو والا پاتې شي، د دې 314 کسانو امداد وکړه، او که نه غواړې دا ټول فنا کړه. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ب3,000 من الملائکة منزلین. 3,000 ملائکې د بدر میدان ته راغلي. عزیزانو انشاءالله ډېر ښه شی دی. میدان ته به ټوپ کې بیا به ووایې چې انشاءالله، نو د الله امداد به بیا در سره وي. انشاءالله هر څه به کېږي. زما عزیزانو خبرې ډېرې دي. هغه ده موسی علیه السلام هارون یې واغسته د فرعون دفتر ته ورغله، دربار ته چې ورننوته. فرعون په تخت ناست دی. موسی علیه السلام ورته ویل چې ته خدای نه. هغه وی رب اعلی زایم وی ته نه. د دې وجه څه ده چې زه نه یم؟ وی ان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. الله دې خوا نه انوار خېجئ که ته خدای دې خوا نه یې راوخېجوه. فبهت الذي کفر. حیران پاتې چې دا خو زما د وس شی دی. حکم یې وکړو چې راوینیسئ، خو چې ویې راوینیسئ موسی علیه السلام ته الله وایي واوحینا الى موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. خفه کېږم، دا امسا دې د دې فرعون د مخې ته وغورځوه. چې امسا یې وغورځوله فاذا هي ثعبان مبین، لویه اژدها ترې جوړه شوه. علما لیکي چې دومره اژدها وه چې لاندې شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاس شونډه یې د فرعون په محل پرته وه. دومره یې دا خوله لویه وه. فرعون چې دا وکته او د هغه پولیس مولس وکته نو منډې کړې. چې منډې کړې فرعون په مټې کور ته ځان ورسولو او د یرې پې دستونه ولګېد. تفسیر ساوي لیکلی دي چې په دغه ورځ فرعون 400 کرتې په دستونو د یرې تلی و، د لرګي نه. چې د چا خدای مري د هغه لرګی بیا د ټینک او د توپې کار به کوي. لرګی وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. شګې به غورځي، هغې نه به غشي جوړېږي، هغې نه به ټوپه جوړېږي. د ابرها په فوج باندې بمباري چا کړې وه؟ ابابیل مارغانو دومره دومره سنګریزې په مخوکه کې راوړې، پاس نه به یې راوغورځولې، لاندې به د بم کار کولو، اتی به یې دانه وانه کړه. کولی که نه کول؟ نن ستا توپې او ټینکونه ستا فوج کړت نشي کولی. ورځ بیرته د روس سرحداتو باندې وګوره، جاز راشي لشل راکې مړه کي او لاړ شي، لشل راکې مړه کي او لاړ شي، لشل راکې مړه کي او لاړ شي. او موږ څه وایو؟ افغان کے ناظم الامور کو طلب کیا گیا، اسلام آباد میں اور سخت احتجاج کیا گیا. مونږه د کوچیانو وروڼه یو، د یو کوچي او د ښاري جګړه وه، د ښاري ورته لاندې نړنګتی یې واچوله، خو چې غپ شو دا کوچی یې راوغورځولو. چې راویې غورځولو د کوچي بیا رامنډه کړه. ته یو وارې راځک سه، ته یو وارې راځک سه.
چې بیا یې پې ورمنډه کړه چې بیا یې غلاس چې راوغورځولو وایي ته یو وارې رازق مړه د کوچي بیړه یې تباه کړه خو رازق سیټکي نه څه جوړ نه شي مونږ بیړه به تباه شي او د رازق سټکي نه به څه جوړېږي نه په ښار کې راشئ وګورئ پردي بچي کباب شو ورځ بیرته غړام دماکه وشي پته نه لګي غړام دماکه وشي پته نه لګي بله ورځ په ټل کې لارۍ کې دماکه وشوه 15 پکې د پیژنګلو ووته نور پکې تیکه تیکه شو کیسهخانې دماکه راشه وګوره پرون په انګو کې په سینما کې ځان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی موټر محفوظ نه دی لارۍ محفوظه نه ده دکان محفوظ نه دی په دې پاکستان کې محفوظ څه شی اوس دا ګیله زه انتظامیه نه کوم انتظامیه پلار دا شی نشي کنټرول کولی دا ستا د ملک خارجه پالیسي خرابه ده څو پورې چې برای راست دې خلکو سره خبرې نه شي برای راست او دا افغان مهاجرو دپاره دا لار هموار شوي نه وي تاسو به دا ملک د اور تنور ګورئ بمونه خو پرېږده د اور تنور به یې ګورئ اوس برای راست خبرې زه ولې نه کوم ځکه چې ماما خفه کېږي زما عزیزانو ما تاسو خو وایي د لور مې دې میړه مري او د زوی مې دې عورت او زه دې پکې ګرځم سلامته کم سړی چې په دې جمرود کې مو ګورئ چې کم سړي لویه قلا جوړه کړې ده لوی ګیټ یې پکې ساتلی دی صاحبه شنې او تورې او غوښې او ګډان هغې له بار وویل لکه جمرود کې کور کې بم خلاص شو لساتم کې ښه او په هغه غوښو به اخته شي دا نه کوي چې روټۍ مې د زهر شي چې منډه کړم چې دا څه چلو شو دا شته بس خو چې په چا پرېوته په هغه پرېوته چې د چا کور روان شو د هغه کور روان شو نو دې وجې نه عزیزانو ویښ شئ د ملک لاج جوړ کړئ دا حکومت په دې مجبورول پکار دي چې دوه خبرې دي د ملک د بقا او د سالمیت یو به ملک اله باقی پاتې کیږي چې د ملک قانون قرآن شي چې د ملک قانون قرآن شوی نه والله که دا ملک باقی وګورئ باقی دا موجوده مشران چې ځان نه جوړ کړي لکه فرق قبایلو کې ملکان دي ملکان به کینوم چې واورئ پکوړی به دې قیمه کم او کباب به دې په خلکو وخورم که مې دې د خولې نه بله خبره واورېده سوا د اسلام که تا به د پولیټیکل او د کمیشنر په وینا باندې د کفر تشهیر په ایجنسۍ کې ملګرتیا وکړه پکوړی به دې کباب کم او کباب به دې په خلکو وخورم ته وګوره چې دوی ټیکېږي که نه ټیکېږي کوړی دې کباب کو مونږ تباه یو ملیان به کینو ملیان چې واورئ که د خدای یو قرآن د هغه کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر او د امام ابو حنیفه فقه د دې نه مې سوا بله خبره واورېده په کوړی به دې کباب کم او کباب به دې په خلکو ته وګوره چې دا خلک ټیکېږي که نه دی له د ایران انقلاب پکار یو څو سرونه په دې جمود سرک وګورې ته وګوره چې دا نور دا قوم تیزن هم ډېر دی ګیدړ له چا ویلې دا چغې ولې وهې وی خلک یاروم او ویل دا ټیزونه ولې اچوې زه هم یېرېږم دا دومره ترزن نه دي چې په بل دې ګولۍ ننوتې ولیده زه به ستا هغه ټیزونه تا ته وښیم چې ته کوم ټیزونه اچوې ویښ شئ دې ملک کې د خدای د دین دپاره څه کار وکئ د قرآن د راوستو دپاره څه کار وکئ مونږ پاکستانیان یو پاکستان زمونږ ملک دی دا د ضیاءالحق ملک نه دی
دا جلندره دی مهاجر دی دی ملک ته په سوال راغلی دی ملک زمونږ دی چې ته موږ پکې پلار خښ دی نیکه خښ دی غور نیکه خښ دی زمونږ خاوره ملیکو دې ځای نه اوچته کړې وه دا زمونږ ملک دی د ملک قانون به قرآن کوو هله به په آرام کینو او که په آرام کینن په آرام کیناستی په آرام کیناستی او د قرآن خدمت مو نه کړه د مرګ نه رستو په قبر کې او په قیامت کې چې د جنت تمه ونه بالکل دا څه چې دي د نفس دوکه ده زه پکې پراتی د نفس دوکه ده عزیزانو فرعون چې راټیک شو موسی علیه السلام پسې لښکر وکړو چې رانیسئ موسی مخکې او فرعون ورپسې د دریاب غاړې ته ورغی حکم وشو چې په امسا دې دا دریاب ووه چې دریاب یې ووالو 12 لارې پکې جوړې شو موسی پار شو سره د ملګرو فرعون ته خلق وویل ورځه ورپسې که نه ته هم خدای ورځه غیرت ونیو او چې ورګډي شو چې د دریاب منځ ته شو اوبو ته حکم وشي چې وینیسه خو چې وینیو فرعون په اوبو کې سر راویستو چې موسی علیه السلام خدای ته دې ووایه چې بچ مې کړي نو تا منمه هغه ورته آواز وکړو الآن قد ندمتا ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوې دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري چې د سره اوبه تېرې شي بیا که ډېر ټوپونه وی بیا څه نه کي غرق شو دا قربانېږه خو د عربو د ملکونو ته دعوا کوه چې دا قبایل او دا د غرونو خلک د عربو ملکونو په برکت په مړه خېټه روټۍ خوري که ستا ملک وی خدای په راستۍ چې تاسو د لوږې مړه وی د دوبۍ او د قطر او د کویت او د دې ملکونو ته دعوا کوئ چې دا سرې شنې بنګلې نه اوس چې د امریکې ته دعوا کوئ چې هیروین پیریم کړي دي څه قلاګانې م شروع کړي دي صاحبه دا پیریم چې کامیابې شوي دي په قلاګانو کې زم درننه وځم په سنتو ګوتې روام دعا درته کوم چې خدای دې کامیاب کا خدای دې کامیاب کا که خدای ستا سټ مات کا تا د قوم بچی تباه کړه تا د قوم اولاد تباه کړو ته پاکستان کې وګوره جینکو پوډر سکل شروع کړه الکان تباه شو د مولیانو زامن د سیدانو زامن د پیرانو زامن د میاګانو زامن راشي منټل اسپیټالونو کې وګوره ډیری پراته دي دا بم جنت لذي 10 قات چې زوالم د هیروین په پیسو یې ګټلی وي 10 قات والا بم جنت ته ځي وی سی آر په کور کې 10 روپۍ ټیکټ لګولی 10 قات والا بم جنت ته ځي خدای او قرآن ته او دې جولی ته وګوره په دې دوکو کې مه راځئ خدای ته وګورئ په دې دوکو او فریب کې مه راځئ خبره د دې نه ده خبره په ژوند خدای سره د جوړې ده خبره په ژوند محمد رسول الله سره د جوړې ده د مرګ نه وروسته خدای او رسول سره د چا جوړه نه کېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة په اخلاص دعا وکړئ چې خدای د پاکستان قانون قرآن خدای د پاکستان قانون قرآن یا الله دا موجوده بر سر اقتدار طبقه که قانون نه راولي خدای داسې طرف ته ورکړي دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي
او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.